دلته یو ضروري مسله ده. ضروري مسله دا چې قرآن مصحف زوړ شي او هغه قابل استعمال نه په دې باندې بس کې نو ډېر خلک دا خو دغه د فتنو دور دی. خلکو له مختلفې طریقې کې څوک یې وړي او په غارونو کېږدي او هغې پسې چې بیا هوا پرې راشي نو خامخې بېادبي کېږي، باران پې وشي، مختلف قسمه حادثات راتلی شي. ډېر خلک داسې چې هغوی ولې یو کور جوړ کړی، کوټۍ جوړه کړي او هغې له وړي او هغې پسې بیا څه خلک راځي او هغې د هغه ځای نه نقل کوي. نو په دې باره کې موږ داسې به اورېدلي دي چې کوم دغه کم کوټې چې وله جوړې شوي دي او هغې ته دا مصاحف را جمع کېږي او د هغې نه وړلی کېږي نو د دې بېادبي بیا دا کېږي چې هغه بېرته په دغه کې استعمالېږي، بیا د دې نه دغه جوړېږي، کاغذات جوړېږي، نو ټایل پیپر وغیره شي نه دي جوړېږي، هغه بیا ډېره بېادبي ده. نو صحیح خبره دا ده کله چې مصحف زوړ شي او قابل استعمال نه وي نو د هغې دپاره بیا 2-3 طریقې دي. یا خو یې داسې اوبو ته واچوه چې هغه اوبه ویسي ختم شي. دویمه طریقه دا ده چې دا دې خښ کړی شي په ځمکه کې. او درېیمه طریقه غوره طریقه د سیزلو ده چې دا دې وسیزلی شي. خو سیزل خو 2 قسمه دي که نه. یو سیزل د بېادبۍ په نیت باندې دي چې انسان بېادبي کوي او سیزي نو دا کفر دی، په دې باندې انسان کافر کېږي او دغه انسان که داسې د بېادبۍ په نیت باندې چا قرآن یا مصحف ته اور لګو دا د وجلو قابل دی. او دویم د قرآن سیزل دي د پاره د دې چې د هغې داسې بېادبي کېږي او چې وسوځولی شي ویرې پاک ځي ته واچولی شي نو د هغې د بېادبۍ نه بچ کېږي. نو دغسې طریقې سره سیزل پکار دی.